ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوئ ما فضل الله به بعضکم علی بعض چې الله فضیلت ورکړ دی په تاسو کې بعض پر بعض باندې للرجال نصیب مما اکتسبوا د زنا مردانه د پاره حصہ ده چې کم کمای دی کړه ده وللنساء نصیب مما اکتسبنا اور د زنانو د پاره حصہ ده چې کم شي دی کمای کړه ده واسأل الله اور د الله څخه سوال وکي من فضله د فضل څخه ان الله کان بكل شیء علیما بیشک الله تعالی پر هر شی باندې پیژندونکی دی عزیزانو د سورۃ النساء آیت نمبر 2 دی آیت په هغه وخت کې را نازل شو چې ام المؤمنین حضرت ام سلمہ یا څو نور زنانو ته خواهش وکي چې نر اگر چې داغه خواهش ډیر زبردست خواهش شو چې انسان په jihad کې حصہ اخی ډیر لوی عمل دی زنانه په jihad کې ځان سے اخستلای اور اگر کم jihad نسی کولای اور په میراث کې هم د سړي دوی حصے دي د زنانه یو حصہ ده لہذا دا غو فصل کې دا وې دا کاش چې مشنر وای اسی هم د زنانه دین نیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ناقصات العقل والدین د زنانه عقل هم ناقص دی اور د زنانه دین هم ناقص دی لا سورج په میاشت کې خود د ماهواری ده اور سلویش کې په کال کې د کښنه د پیدایش دغه کې عبادت د دې نستا اور ناقصات عقل هم دی ازمج بزرگان فرمای چې کورونه هغه خرابېږي یا حکومتونه هغه خرابېږي چې اختیارات د زنانو سره هغه کورونه آباد دي چې کم اختیارات د زنانو سره نه ولدا ناقصات العقل دی عقل کم دی اور دین هم کم دی لیکن د الله په نظر مقام برابر دی پر دغه موقع باندې الله رب العزت د آیت را نازل کی چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض دا خواهش تمنا مکوئ چې الله باز ته پر باز باندې فضیلت ورکړي دي ها د نر طاقت زیات دی قوت زیات دی د هغه مد مقابل سیستم زیات دی لہذا په دې وجه باندې پر هغه ذمہ داریان زیات دي پر زنان ذمہ داریان کم دي د زنان ذمہ داری د په څلور پنځه دیواله کې د نه ده اور د مرد د نر د پر جهان ده لہذا په دې وجه باندې څه فضیلتونه الله رب العزت ورکړي دي پر هغه باندې نن د یورپ او د کافر دا کوشش دی چې زنانه اور نارینه برابر سي یو دور د زمانه جاهلیت د عیسایت هغه زنانه بالکل شاته کړي و قصه په انسانانو کې نشمارله نن یو بل دور رالی چې زنانه در نارینه مختصي هم په بیشتانو کې هم په کپړو کې هم په کاروبار کې هم په نوکریانو کې هم په محله او په محلداري کې په هر څه کې زنانه مختصي دغه د کفر یلغار دی پر مسلمانانو باندې اور چې کله دا شی رالی چې تعلیم پر یو ټیکس باندې دفتر کې زنان او سړی پر یو ټیکس باندې اور په بازار کې پر یو ځای باندې پر رخصه او په بس کې پر یو ځای باندې کله چې دارالو نن وګوره چې عزتونه په اعمال سو د خوندو د مندو حقوق په اعمال سو للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن دا قطعا قانون دا نه دی د الله رب العزت چې د نر نو چې نر دی لہذا فضیلت لري نه دا نر فضیلت پر اعمال باندې دارومدار دی د زنان فضیلت هم پر اعمال باندې لكل درجات مما عملوا هر سړی ته درجه د الله په نزدیک باندې په عمل باندې دا په زنانو پر واسال الله من فضله انسان له پکار دا دی چې د الله رب العزت څخه توفیق وغواړي چې الله شاو اختیاري او غیر اختیاري نر پیدا کېدش یهب لمن یشاء اناثا ويهب لمن یشاء ذکور نر و زنان پیدا کیشه دا غیر اختیاری دي لہذا پدې کې دا الله څخه تمنا کول جایز نه دي دا یو چا شو आवाज دی د چا سره شو پیسې دی هغه تمنا کوو کې هغه مثلا هدا ان الله کان بكل شیء علیما بشک الله تعالی هر شی پیژني کافر دا خیال دی چې الله صرف د اسمان او د ځمکه د المر او د شپږمې پیژني د مسلمان دا خیال دی چې الله ذرات په اسمان او په ځمکه کې دا ټول پیژني الله تعالی د عمل ټول توفیق راکړي